خلق په څلور قسمه دی. یو هغه دي چې هغوی مخلوق او خلق خدا ته خیر رسوي، خیر بل ته خیر ورسي. دویم هغه دي چې نه چاته خیر رسي او نه شر، خیر هم نه رسي لیکن د دنه بل چاته شر هم نه رسي، اذیت هم نه. دریم قسم هغه دي چې دی بل ته شر ورکوي، د ده پکې فایده وي. څلورم قسم هغه دي چې بل ته ضرر او شر ورکوي او د ده پکې خپله فایده هم وي. د دې څلورم قسم مثال داسې دی لکه مار، لړم او د زیړه مچۍ ډمبره چې لشه وي پکې. لړم سړي ته ټک ورکي، هغه خېټه نه ډکېږي. ډمبره زیړه مچۍ لشه پرېږدي په سړي کې، هغې ته څه فایده نه رسي. کله کله دومره زهر پرېږدي چې هغه خپله مړه شي، کلمې ورسره روځي مچۍ. دغسې بعضې خلک بل ته مخلوق خدا ته شر رسي، هغه ته دا خوند ورکوي او د ده نه مخکې طبقه هغه ده چې ده ته پکې خپله فایده وي لیکن بل ته اذیت او شر او نقصان. او دریم قسم د دې دواړو نه اعلی هغه چې نه چاته فایده رسوي او نه نقصان. او د ټولو نه اعلی طبقه د انسان هغه ده چې هغه بل ته خیر رسوي او نقصان نه رسوي.